قرآن پاک دا اللہ تعالی بے مثلا بے مثالا کلام دے. دا قرآن ہر یو سورت، ہر یو رکو، ہر یو آیت او ہر یو لفظ دا انسانیت دا پارا ہدایت تے. قرآن کے چس ارشادات اللہ رب العالمین فرمائلی دی دا زمونگ استاسو دا خیر او دا فیدے دا پارا نازل شوی دی. کم آیت مبارک چے ما استاسو اڑان دے تلاوت کو رب العالمین پدے کی دا ایماندارو ایمان، دا مسلمانانو اسلام، دا مومنانو ایمان ذکر کئی. انما یعمر مساجد اللہ، بے شکا حق خلق دا اللہ جمعتون جوڑی. من آمن باللہ والیوم الآخر، آغا سوک جمعتون جوڑی دا چاچی ایمان پا اللہ وی او دا مرگ پس پا قیامت یعنی پا ورز دا محشر باندی ایمان وی. نا دا مرگ نا پس جند او نوی زندگی دا برحق دا. دے آیت مبارک کی دا جماعت دا جوڑولو او دا حقی پا بدل کی دا آخرت لازوال نعمتنا دا حقی تذکرہ اللہ کردہ. انما یعمر مساجد اللہ من، بے شک دا اللہ جماعتنا اغا خلق جوڑائی آمن باللہ چے پا اللہ ایمان راوڑی وی والیوم الآخر او پورز دا آخرت باندی ہم ایمان راوڑی وی. جماعت جوڑول دا دا مسلمان دا کامل مومن او دا ایماندار کار دے. پا اللہ باندی ایمان دا حق چاوی سوک چے دا اللہ نا یریگی پورز دا محشر دا فکر لری چے ما سر حساب کتاب بکیگی. جماعت اللہ رب العالمین دا حق خلق و پلاس جوڑائی کم چے کامل مسلمانانی پورز دا محشر دا اللہ مخ کی دا ادردون یریگی. دا طولنا اولنی جماعت پا مخ دزمکا کم جوڑ شوی دے. دزمکی تاریخ دا دے چکل دا تمام مخلوقات پیدا شوی نو دازمکم پیدا شوی نوا. دا وقت کی صرف پا دے طول دنیا باندے اوبوی دا دغی اوبو دا پاسا اللہ ارادہ اکڑا چے زمکا جوڑا کم زمکا پیدا کم. رب العالمین پا دی اوبو کی حرکت پیدا کو دا اوبو دا پاسے طوفان راوستا دا ہوا دا وجہ دا اوبو دا پاسا چپے لاڑے راغلے او آغا چپو زان سر زگون جوڑ کلل او دا حق زگونو نا دا سے اوچ ازمکا معمولی شان جوڑا شوا. دا کم ازمکا جوڑا شوا پا کم زی چی دا خانہ کعبے دا تورا کوٹا ولاڑا دا صرف دق ازمکا اللہ رنبے جوڑا کڑا. او دا دین پس دغی معمولی زمکی دا سکار اوکو لکا پا ماستو پا پایو کی چی بندہ تم نواچ یو ماستی جوڑ شی. دا خانہ کعبے دا ازمکا چی پیدا شوا دے دا دے تمام
اوبو د پاره د دې دریاب د پاره د توم نه کار وکړ د خانه کعبه د غلګه شان زمکه جوړه شو او ځان پسې د هر طرف نظمکه رانیول شو روکل اوبو پټینګې دو شو زمکه ته جوړه شو لټولو نه افضل زې کوم دی کوم چې اول الله پیدا کړی دی هغه افضل دی د خانه کعبه زمکه د ټولو نه اعلی ده د ټولو نه افضل ده اول الله پیدا کړه او بیا د دین رستو دغه زمکه خپل زیله خورې کړې لکه یو بوټي چې څنګه زیله خورې کی او زې په هغه زیلو کې ګلونه زرغون شي یا میوه پکې زرغون شي نو د خانه کعبه دغه مبارک زمکه خپل زیله د تمام دنیا ته خورې کړې او په هغه ځایونو باندې جمعتونه جوړ شو زمونږ د دې علاقې د ټولو جمعتونو نسبت خانه کعبه سره تړلې دی د دې رابطه د خانه کعبه سره یو شان ده الله رب العالمین د خانه کعبه زمکه اول پیدا کړه بیا د خانه کعبه خدمت اولنې انسان لا پیدا نو د فرشتو په لاس کړی دی انسان لا پیدا شوی نه دی او خانه کعبه جوړول غواړي نو الله د فرشتو په لاس د خانه کعبه تعمیر کړی دی او چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا شو یعنی انسان دنیا تراغه نو بیا د خانه کعبه دوباره تعمیر الله د پیغمبرانو په لاس وکړ او مشهور پکې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام دي چې دا پلار او زویو دوی د خانه کعبه تعمیر چې کم کړي د هغه نو ما یادې نو معلومه شو چې د پاک ځای تعمیر اول د فرشتو په لاس بیا د پیغمبرانو په لاس شوی دی په دنیا باندې دا څومره جمعتونه چې آباد دي دا جمعتونه دا د نیکانو خلقو په لاس الله جوړي د فرشتوم په الله ایمان په ورځ د آخرت ایمان وي او د پیغمبرانو ایمان په الله باندې پوخته دي او په ورځ د محشر یقیني ایمان دی هغه کې شک نه وي نو دا غوي په لاس الله دغه تعمیر کړی دی او بیا په قران کې الله ستایي الله رب العالمین فرمایي چې کم خلق جمعتونه جوړي نو دا به هغه خلک چې د دوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان او یقین وي د آخرت د پاره تیاری به کوي نو ځکه به جمعتونه جوړي د جمعات فضیلت د نور زمکو نه زیات وي ډېر مو د مخکې دا خبره ما کړې وه که تاسو نه ایره یو ځل بیا هم دغه خبره د یاداش په طور وکړمه په روایاتو کې راغلی دي چې د قیامت په ورځ باندې د جمعات د ځمکه چې چا وقف کړی ده یا چا په جمعات جوړ کړی دی دغه نیک عملو خلکو په عملنامه کې به ورچي د جمعات دا ټول ځمکه او سپ تعمیر دی دا ټول دا چا مسلمانانو چې په دې باندې خرچي کړی دي دا غوي د نیکو پتل کې به ورچي او بعض روایتو کې د هغه ځمکو ذکر هم راغلی دی چې چا د چانا په زور زبردسته سره ځمکه ونیوه چا د بل چانا په زور زبردسته او په زیاته ځمکه ونیوه هغه د ځمکې مالک کمزور دی هغه ته نشي اغسته
نو دا خو دا یو مالک کمزوري دی د دې هر څه د کل جهان مالک هغه نه دی کمزوري پر ورځ د محشر به دغه ظالم لا دا ځمکه الله راوالي امیل به ته جوړ کړي په غاړه کې به واچوي اوسې ګرځوه دا ځمکه داسې د سر ځمکه بني اومې ځمکې پورې مونږ ته معلومه ده د اومې ځمکې نه ښکته څه دي هغه الله ته علم دی نو هغه څومره چې ښکته په گهرایۍ کې ځي دغه ټوله ځمکه به الله راوچتوي نو که نیک عمله جومات وقف کړي یې په دې باندې تعمیر کړي په جومات یې لګولې نو د ده د نیکو په تله کې به اچوي او که بد عمله د چا نه ځمکه غصب کړې ده او په زور زبردستۍ ته قبضه کړې نو دا ویښه پورې ټوله ځمکه به راوچته شي د ده د غاړې خار به وي او دته به وایي چې اوس یې ځان سره وګرځوه دا به لوی مصیبتي نو دا ټول روایات چې را یوځای شي نو د دې نه دا معلومیږي چې په دنیا کې څومره ځمکې دي دا ټولې به د قیامت شپېلې وخلو سره دا به درهم برهم شي دا هر څه به ختم شي ځمکې به ختم شي ونې بوټي دا به ختم شي غرونه به ختم شي داسې اسمانونه به راپروزي نور سپوږمۍ ستوري دا به راپروزي خپلو کې به ټکراو شي او اخر به ختم شي دا هر څه به داسې والوزي لکه په هوا کې چې مالوچ والوزي او خواره واره لاړ شي او پر ورځ د محشر دا هر څه به ختمېږي خو دوه قسمه ځمکې دي ابه نه ختمېږي یو هغه ځمکه کومه چې د جومات ځمکه وي او یو هغه ځمکه چې چا ظالم د چا نه اخیستې وي په زور زبردستۍ قبضه کړې وي اوس دا کومه ځمکه چې د جومات ته نو دا به نه ختمېږي دا به بیا هم داسې وي او دا چا چې په دې کې خدمت کړی دی د چا پیسې پې لګېدلې دي د هغې خلکو په عملنامه کې به یې واچي د نیکو تلې به یې درنې شي د بدو تلې به یې سپکې شي او د نیکو د درنوالي د وجې جنت ته بلا حساب کتاب لاړ به شي او چا چې په زور زیاتی او ظلم او زبردستی د چا نظمکې قبضه کړي نو دغه ځمکه به نه ختمېږي نور دا هر څه به ختمېږي خو دغه ځمکه نه ختمېږي دا به په ورځ د محشر د دې ظالم په غاړه کې ورچولي کېږي او دته به وایي چې اوس ورسره څه کې ځان سره وګرځوه دا بنده به په تندکونو سري بهرحال عنوان زما د جمعتونو حوالې سره دی چې جمعات چا آباد کو الله به په دنیا کې مبادئی په آخرت کې به آبادئی یا د جمعات د ځمکې د بهر د ځمکو سره نسبت نشته د جمعات ځمکه او د جمعات تعمیر دا د نورو تعمیراتو نه په فرق وي د ځمکې اسمان فرقي لکه د یو گاونډي بل گاونډي سره په منځ کې دیوال وي د دوه کورونو منځ کې دیوال وي دا یو گاونډي د بل گاونډي کور ته چنې ته باتروم جوړي بیت الخلا جوړي په دې کې څه ممانعت نشته دوه گاونډیان دي په منځ کې چې کوم دیوال دی یو هم ورته باتروم جوړ کړ دی بل هم ورته باتروم نو په دې کې شرعاً څه ګناه نشته خو په شرط د دې چې د دیوال ته یا د ګاونډي ته څه نقصان نه او د جمعات او د گاونډي فرق به وي د جمعات دیوال په دیوال چې کوم گاونډي وي شرعاً دته اجازت نشته چې د جمعات دیوال سره باتروم جوړ کی که د جمعات دیوال خپل دی او استاد پنه دیوال خپل بیل دی داغه باوجود ته د خپل دیوال کم چې جمعات سره منسلک او نږدې دی دغه ته غند و غیره صدا سے تنظیم نشي کوله شرعاً دا ګناه حسابيږي د جمعات د دیوال دومره ادب دی بیا د جمعات د ځمکې څومره آداب او احترامات دي داغه لحاظ کول پکار دي
بهر ځمکه باندې خلک لاړې توکي او دس په ماتي سره د پیزاره پې ګرځي خو د جومات په ځمکه سره د پیزاره ورتلل دا لوی جرم او عظیمه ګناه ده د جومات په حدونو کې دننه پیزار سره قدم خل دا ګناه ده او د دین علاوه په جومات کې لارې توکل دا یو ډیر لوی جرم دی د جومات تعلق دا د قبله سره ای حدیث مبارک کې دا مضمون ذکر شوی دی او د فقه کتابونو هم دا مسله ذکر کړی ده بنده په لاره تیریږي یا یو ځای کې ناست دی په خوله کې سسخا خوند ورته محسوس شو او وایي چې لاړې توکل غواړم نو دی د خپل ګس طرف ته لاړې توکي خی طرف ته او یا قبله طرف ته لاړې به نه توکي دا مکروه دي اوس چا چې قصدن عمدن قبله طرف ته لاړې توکړلې کبیره ګناه یې وکړله دا په شرط ده دی چې د قبله توهین او بېادبي به مقصد نی د قبله بېادبي مقصد نه دی اسې به سه قصدن قبله ته لاړې توکړې خې بل طرف ته توکلې شوې خو قصدن قبله ته توکړې او مقصد د قبله بېادبي نه ده نو کبیره ګناه شو او که د قبله بېادبي مطلبي ځان سره ووي تا ته ووي یا پړه کې ووي چې ها قبله پکې لاسي تاسو ته منځونه کوي زه ورته لاړې توکم نه که دا عمل یې وکړو نو ګناه نه بلکې دا عین کفر شو نو ته قبلې ته لاړې توکل دا ګوره عظیم جرم دی د دې نه ځان ساتل پکاري او په جومات کې لاړې توکل دا د هغې نه هم غټ جرم دی روایاتو کې راغلی دی چا چې جومات کې لاړې توکړې یا یې قبلې ته لاړې توکړې پر ورځ د محشر د مختلفو ګناهونو په وجه به مجرمان پیژندګلو کېږي مجرمان به د خپلو ګناهونو په وجه باندې پیژندل کېږي چې د به فلانې ګناه کوله نه نه دا حال دی چا چې قبلې ته یا په جومات کې لاړې توکلي د ده د ګناه څرګندي او اعلان به څنګه کېږي دی به څنګه خلکو ته څرګند شي روایت کې راغلی د ده د دواړو روزو په منځ کې د سترګو نه لږ بره په دې تندي به دغه بلغم او دغه لاړې پرتې وي او په ټول محشر کې به الله هر چا ته ښیي وي دا وګورئ د آخر امت هغه بدقسمته بنده او بدبخته بنده و چې قبلې ته یا په جومات کې لاړې توکلي دي معلومه شو چې د جومات د ځمکې د بهر د ځمکې نه فرق داسې دی لکه د ځمکې او د اسمان د جومات ادب پکار دی احترام پکار دی جومات په دوه سیزونو باندې آبادیږي جومات د دوه سیزونو نه عبارت دی یو د جومات عمارت او یو په جومات کې دننه عبادت دواړه لفظ هم وزن دي جومات هغه دی چې د دې با عمارت وي او جومات هغه دی چې په دې کې عبادت بموي چې دا دوه سیزونه را یوځای شو نو دا د جومات آباد کو اوس په دې کې یو ډیر ضروری دی او بل دومره خاص ضروری نه دی چې کوم خاص ضروری نه دی نو هغه د جومات عمارت دی د جومات تیګه ایښودل دی آبادي کول دی دا دومره ضروری نه دی صحابه کرامو په دور کې د پیغمبر علیه السلام په دور کې موجوده چې کوم جوماتونه دي هغه وخت کې داسې نو
خو هغه بیا هم جوماتونه عبادت خانې وي. نو معلومه شو چې امارت یوازې دا د جومات نوم نه دی بلکې کوم ځای چې عبادت کیږي دغه جومات دی. ډېر په افسوس سره دا خبره قابل ذکر د زکوم زموږ مسلمانانو دې خبرې له توجه ورکړې ده چې په جومات باندې ډېرې پیسې ولګي، ډېرې خرچې پیوشي، رنگ روغنې وشي، خیال یې وساتلی شي، رونق پکې پیدا شي، او د عباداتو یې دغه حال وي چې جمعه په جمعه جومات ته نه راځي او ټوله هفته جومات شاړ ساتلی. نه ته څه ته عبادت خانه وې، دې ته عبادت خانه وې چې ښکلی بلډنګ جوړ کړي، نو دا عبادت خانه نه ده. عبادت خانه خدای دې ته وایي چې کوم ځای کې سجده لګي الله ته. نو جومات آبادیږي په عبادت باندې، هغې ته مونږ شا کړې ده، او جومات چې نه آبادیږي په عمارت باندې هغې لم زور ورکړی دی. او دا زموږ خپل کار نه دی. که ستاسو یادي نو شیطان قسم خوړلی و الله ته، پروردګاره کم بندیان چې تا طرف ته در روان دي نو په لار کې به ورته کینم، نو د ښي طرف نه حمله کوم، د ګس طرف نه حمله کوم، د شا د ډډې حمله کوم، د مخې د طرف نه حمله کوم، د هر طرف نه به پې حمله کوم، او آخري کوشش به مې دی چې تا نه به لرې کوم. چې شیطان قسم خوړلی به خپل کوشش خو جاری ساتي. نو مونږ پسې هم هغه کوشش جاری ساتلی دی. مونږ جومات ډېر ښکلی مزین کو، او دننه د عبادت حال دی چې په هغې کې مزګزار نه وي. او چې د جومات د آبادولو څومره ثواب او فضیلت دی، نو د جومات د نړولو دغومره عذاب هم دی. جومات شاړول او نړول د دې دومره عذاب او نقصان هم دی، وبال هم دی. چې دا تاسو کم مسلمانان جومات ته راغلی یې، جومات آبادوي په عبادت، نو چې کم مسلمانان نه راځي هغوی د وجې شاړېږي. داسې شو چې هغوی روزانه لګیا دي دا جومات نړی او تس تالان کوي خوارۍ یې. که ستاسو ثواب کېږي نو د هغوی عذاب کېږي. هغوی جومات د نړولو خبره شروع کړې او کوشش یې شروع کړې. او کم خلک چې جومات آبادوي د له دنیا او آخرت به آبادېږي. کم خلک چې جومات شاړوي او نړوي هغه خلکو به دنیا هم نیمګړې نیمه خو آخرت به هم برباد وي. د جومات د آبادولو کوشش وکړئ. بیا په جومات کې د جومات د راتلو څه آداب وي. د جومات چار دیواری ده، د دې نه بهر مونږ چې واړو په خپله به م لیدل، نو که نارینه به روانو که زنانه، مونږ به ډېر واړو. نو چې په کوم ځای کې به جومات و نو نارینه به م ورغېد، د جومات دیوال به یې د باره ښکل که، او زنانه به مونږ لیدې چې د جومات دیوال به یې د باره ښکل که. دا د خلکو مینه وه. د جومات نه بهر د جومات دیوال به دومره قدر او احترام کو. بیا په جومات کې دوه ځایونه وي. یو هغه ځای چې په جومات کې دننه دی او خلک په الله ته سجده لګوي، او یو هغه ځای چې د جومات په چار دیوارۍ کې دننه دی خو سجده پکې څوک نه لګوي. لکه زمونږ د جومات ته راننوتو کې دغه ځای کې چې پیزار وباسي او بیا د دروازه باندې رادننه کېږي، دا منځ کې د اختیابلې چې پرې راځي دا لار، دې کې څوک سجدې ته عبادت ته نه ودرېږي، مونځ نه کوي. د دې به څه حکم وي؟ د دې بیا هم د مسجد حکم دی. دا جومات دی. که جومات نه نو څوک دې پکې اودس مات کې، خو نه څوک دا ګناه نه کوي، دا جومات دی. نو دغه لاره کې چې کومه د اوبو دپاره د جومات فرش چې ووینځلی شي یا باران شي، نو دغه لار کې بیا یو نالې وي او د جومات پاکې اوبه پې تېرېږي. نو دا باتروم نه دی، دا لیټرین نه دی، په دې کې امتیاز یا لاړې توکل یا بلغم غورځول یا څوک نسوار خوله کې راوړي، نسوار غورځول دا ګناه ده. لکه په جومات کې بې ادبي او ګستاخي چې وکړي. دا هغه نالې نه وي، دا هغه لاره نه ده کومه چې د جومات نه بار د کلي نالې وي، د جومات نه بار د کلي لاره وي.
په هغه لار کې کوم امتیازې کې اودس ماته یا لاړې تو کې خپیاب لپځه کې وړو کې پیزار کې ګرځي نو هغه خو خبره ده خو د جمعات په لار او جمعات کې دننه د پاک اوبو د صحن د اوبو ناله دا پاکیزه دی کې چاته اجازت نه چې لاړې تو کې بلغم یا نسوار او ګرځي بیا جمعات ته چې بندر اننوزي دی به د آداب و مظاهره کوي د ټولو نه اول دی به د خپل بدن د صفای خیال اوساتي زما بدن صفا دی که نه دی کستا بدن صفا نوي نو په دغه وخت جمعات ته مه راځه ځکه ستا بدن یا لباس چې خراب دی او د دې نه بل بنده کرکه کوي نو شریعت ویلی دی وی تاسو صفونو کې یو بل سره داسې اوږه په اوږه نږدې ودرېږئ چې ستا د بدن یا د لباس د ګندګۍ د وجې بل بنده د نه کرکه کوي نو هغه به د نه خامخا یو اړخته کېږي معمولي به یو اړخته شي تا ته به نه نږدې کېږي نو د شریعت حکم مات شوي اوږه په اوږه ودرېږئ ستا د ګنده لباس یا د ګنده بدن یا د بدبویې د لاسه د نه لرې ودرېده نو دا حکم چا مات که دا تا مات که د دې د وجې وبال او نقصان به ستا په سري بل بیا د جمعات کې چون کې جماعت وي د جمع مرګري وي نو د مرز د آداب او خیال بم ساته چې کله الله تعالی نو سترګې به برکې نه بلکې د سجدې ځای ته به ګورې د سجدې په ځای به نظر ساته بعض خلکو که زمونږ په جمعات کې که بهري نیتی تړلی او داسې برابر ګوري لاس په نامه دی او برابر ګوري او داسې معمولی داسې خوځېږي کله ښي طرف ته او کله ګس طرف کله په خیخ په زورو کې کله په ګس اخ په زورو کې اوس د دې څه نقصان دی دا مشابهت د یهودو سره دی یهودیان په عباداتو کې دغه شان لقیږي لکه زموږ مسلمانان چې په مانځه کې کله یو خوا ګوري کله بل خوا کله په یو قدم زورو کې کله په بل او داسې تاویږي را تاویږي دا د یهودو مشابهت دی او چې سجدې لځې نو شریعت مونږ ته حکم کړی دی چې دا دواړه لاسونه پزمکه باندې داسې کېده چې ستا د غوږونو برابر دا لاسونه پزمکه پراتی په سجده د تندې لګولې دي نو ستا غوږونه کوم ځای کې دي هغه ځای پورې ستا د لاسونه پزمکه باندې ولګوه او پنځو واړو ګوتو دا سرونه قبلې ته مخامخ کا او دا څنګه داسې خېټې پسې نږدې کومه څنګه چې د زنانو منځي هغه څه مه کوه څنګه با داسې لګې بار کې خو په دغه ځای کې شریعت د ته مسله ښودلې ده وایي چې ته سجده کې نو که خوا کې ملګري نه نو لاسونه خو پوره بار کا او که خوا کې ملګري د سړی نو تا ته خو دین حکم کړی چې اوږه په اوږه ودرېږه نه چې تاسو نږدې م ولاړ بیا تام لاسونه را بار کړل او د بل هم لاسونه را بار کړل نه به ته په سجده پیشي نه به په سجده پیشي او څوک چې په مونځ پې نه شو هغه عبادت د سره نه دی سجده کې به د بل ملګري خیال ساتي او بیا چې اتحیاتو ته کښېنې نو زنانو ته حکم دی دا یو مسله د زنانو د منځم زده کې زنانو ته حکم دی چې دا ګس خپه باندې به کینی او دا ښی خپه به د ښي طرف ته وباسي او د نارینه حکم دا دی چې په ګس خپه به کینی او دا ښی خپه به راماته وبېدرئ یعنی ګس ښي طرف ته به وباسي نه په ښی خپه باندې دا قدم به ولاړي دا سنت طریقه ده اکثر د خلکو دا نوکونه دی اورو ته وردن شوي دړ کوي کله نوک غټي د هغې د وجې دړ کوي کله یخنۍ کې د ګوتو دا سرونه سپور شوي نو دی دا ګوتې نشي رابرغولی که رابرغوي نو دړ کوي نو خیر دی بیا د خپه او درې دی نه خیر دی دی به معاف شي دی د شاته د خپه راتوکي خو ښي طرف ته به نو باسي اوس په دې کې مصلحت څه دی چې ته جمع ته ولاړې نو چې تا ښې طرف ته خپه وویسته نو ستا د خوا کې ملګری ناست دی به په عذابي نه به ته په مونځ پیشې نه به دی او چې څوک په مونځ پې نه شي هغه عبادت نه سي ځان ستړی کو د جمعات د آدابو خیال ساتل پکار دی او په جمعات کې تعاون هر قسمه پکار دی
جمعات کې چې چا 1 روپیه لګولا دا به د آخرت د پاره ګټي دا دنیا شو دا بچی شو دا کټیو پټی شو دا جیدادونه شو دا هر څه تستالان ختم شي د چې د ځان نه مخکې چې ته جمعات او مدرسه کې لګولي په خپل لاس دغه ګټه ده ډېر خلک هغوی بچو د پاره دنیاوي سهولیات جمع کی یو سړی هغه یو سینما جوړه کړې وه او هغه به ډېر آمدن دې سړي له راتلو چې کله دغه آمدن باندې مزې چرچې وکړې بیا وفات شو د کلي یو نیک بنده په خوب کې ولیده دغه د سینما مالک چې مړ شوی دی ده ورته وی دی نیک بنده ته وایي په خدای بشي او په تا بشي ما چې کومه سینما جوړه کړې وه د هغې پوره سزا ماته میلاو شوه او د هغې نه پسې زما بچي استعمالی او هغې ته آمدن را روان دی نو په هغې کې م شریک یم زما د عمل سزا پوره مې وخوړله پوره سزا وار شومه خو اوس چې کوم بچي استعمالی د هغې د وجې بیل عذاب مفتو کې میلاویږي نو په خدای بشي پتا بشي بچو ته مې لاړ شه او دا ورته ووایه چې ستاسو بابا د دې سینما نه ډېر په لړزان او په تکلیف دی دا ختمه کې چې ته جومات او مدرسې لی ورکې دغه نیک بنده دغه بچو لی ورغلی دی هغه بچو یې ورته په جواب کې ویلی دی ښه اوس دا خبرې شوې بابا ته به په جواب کې دا ویلي چې ټوله دنیا کې د مزې چرچې پیتا کولې چې زمونږ وار راغی نو اوس دا خبرې تا ته تکلیف دی یو شل ځله یې تکلیفي اوس یې نه ختموم نه او زما نمبر دی اوس به زه چلوم دا بچی دې څونه په مینه ساتلی دي څومره دې وله د سر وینه خپو وینه سره پورې رسولې ده او ډېر دې ځان په لړزان کړی خو دنیا نیمګړې نیمه خوا چې هغوی ته پاتې شي او تا ته قبر کې تکلیف او عذاب وي نو هغوی بیا تا څه کوي په تا پروا هم نه کوي نو د دې بچو لپاره د آخرت لړزان څه له په بیالی د آخرت د عذابونو نه ځان وساتئ خپلې پاکیزه پیسې په پاک ځای کې ولګوئ په جوماتونو کې ولګوئ په مدرسو کې ولګوئ په طالبانو ولګوئ د دې دا مطلب نه دی چې په بچو مو لګوئ په خپلو بچو خو ښکلې تعلیمونه وکړئ او په تربیت وله دا پیسې ولګوئ نو دا دې ګټه ده زما پلار وفات شوی دی 2016 نه دارې سبا به 2022 شروع شي د هغې نه تر دې وخت پورې کله داسې موقع م راغلی مونځ مې کړی او د دوا کولو موقع راته نه ډایرکټ پاسېدلی یم په هغې پاسېدو کې ځان ته مې دوا نه کړو پلار ته مې کړي نو د خپلو بچو صحیح تربیت وکړي چې ایرم نه کړي دعا درته وکړي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے